اوسیدونکو ټولو نه غټه خبره دا ده چې کولاو آفر ورکوي 2 لکه روپۍ مرله د 5 مرلو د پلاټ قیمت 10 لکه دی د 10 مرلو 20 لکه او د کانال 40 لکه نو بار باندې اعتماد باندې نو هغې کې ورسره خپل دغه باندې پروګرام باندې دی نیټم کولی شي خو داسې قیمت چې یو سړی ووایي چې کولاو آفر ورکوي چې دا قیمت دی نو زه یم په دې ګیر چاپېره علاقه کې به هم د دې مقابله کې څوک قیمت ورنکړي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه تفهیم ما سره زما ملګري کامران خټک خالد نذیر شهنشاه موجود دی او مونږ د ولي انټرچینج هغې باندې موجود یو. دغه مخامخ مونږ ته ولي انټرچینج دی، 1 ګنټې فاصله کې مونږ سره اسلام آباد دی، 1.5 ګنټه کې ابټاباد دی او 15 منټ ډرایو باندې مردان میډیکل کمپلیکس او دې سره کرنل شیر کیډټ کالج او دا ټول ګیر چاپېره نږدې چې کوم تعلیمي ادارې دي هغه دي او مونږ که ووایو نو دا چاینا سیپیک چې کومه سیټي ته هغې سره لګېدلې ایریا انټرنیشنل یو مرکز چې کوم هغې ته ویلی کېږي چاینا اکنامک زون هغې سره نږدې دا محدود پلاټونه دي په ولي انټرچینج باندې او ډېر په مناسب قیمت باندې خرڅېږي. دې ټایم کې نو مونږ خپلو پښتنو له خاص کر د نوښار دې خلکو له او بیا که بار کم خلک پراته دي او هغوی د اسلام آباد سره ابټاباد سره پېښور سره او بیا په موټروی باندې داسې افروزترین ځای مستقبل کې هغې نه ګیر چاپېره انټرنیشنل کمې منصوبې پرتې وي او هغې کې د هغوی ځای د هغوی پلاټ دومره په اسان قیمت او په ارزان قیمت هغه ملاویږي نو دا د یو رحمت نه کمه نه ده. مثلا زما ملګري دي بیا مونږ قاري صاحب نه تپوس کوو چې د دې څه لوازمات یو په کوم شرایطو باندې تاسو ورکوئ نو قاري صاحب کامران خټک نه به اول تپوس وکړو د دې محل وقوع اعتبار سره. لطفي بھائی موټروی راکوشي ولي انټرچینج دا انتهایی اهم جنکشن دی، مستقبل قریب کې لږ وخت دی دلته کې ایرپورټ هم دلته کې ده، چاینا زون دی، انټرنیشنل سطح باندې دلته کم پروډکټس تیارېږي، چاینا کم راځي دلته به راځي، یو هوپ دی دلته کې او ډېرې تعداد باندې دلته فیکټریانو یو جال هم دلته پیچاوېږي، ډېر انتهایی اهم ځای دی او دا پرایویټ شعبې باندې دا پلاټینګ سیسټم چې کوم دی دا جسم راویستی دی، دویم خراجي تحصیل مو ته پکار دی او چې دوی پهل وکړو پکې او دا خوشقسمتي دا ده چې دلته ورسره حکومت عربونو روپو یو سکیم سفاري پارک هم روان کړی، هغې کې به لوی چړیاګر یو ډېر انټرټینمنټ ډېر زیات دغه دي پکې او لږ اوس موږ بیانوو نو دا کیمرې که به ګنټه ولګي کوم انټرټینمنټ کوم هغې پروګرامونه دا کړي لانچ کوي او عربونو روپۍ ورته دا کړي نو ټایم به مونږ کم شي پکې. خو حاجي صاحب دې لحاظ سره خوشقسمته دی او نیک انسان هم دی، دلته مونږ ملګری به تاسو هم ښایي دلته جومات پهله الله کور پکې جوړ کړی دی. ډېرې مونږ سوسایټیانې ګورو چې هغې ګورو هغې کې لوازمات پوره کړي نه وي او حاجي صاحب پرایویټ شعبې باندې یو پلاټینګ سیسټم یې خپل جوړ کړی دی. زه هم دا یو ترقۍ یو هوپ چې کوم دی علاقې پر روان شوی دی چاینا زون نو حاجي صاحب خپل طرف نه خپل یو ترقي یو باب دلته دروازه کلا وکړه او کوم پلاټینګ سیسټم روان کړی دی. دا کامیابۍ په اوسه دی نه روان شوی دی، ولې 100 کراله رسېوا دا کورډ ایریا ده او په دې کې چې مونږ کوم وکړو حاجي صاحب کم سړکونه کم 20 شل فوټه سړکونه لارې کوڅې دا مونږ ته نه دي حاجي صاحب پکې دا کړي دي او هر سیکټر پکې بیل بیل دا کړی دی، 5 مرلې 10 مرلې 1 کانال ډېر او دا دغه چې اوس د خلکو مونږ اورېدلي چې بهر ملک خلکو پکې بوکینګونه شروع کړي دي نو حاجي صاحب ته اوس دا هم راځي چې دا کور ډېرې چې دا نور سیوا کوي دا دلته کې سیوا کوي ولې دا د مستقبل ځای دی، ایرپورټ هم دلته جوړېږي، سفاري پارک هم دلته کې جوړېږي، نور کارخانې هم دلته جوړېږي، چاینا څومره مال دلته کې به راځي او دلته به اوس ایشیا ریاستونو ته ځي، ډېر اهم ځای کې حاجي صاحب یو سوچ سمجھ سره کاروباري شخصیت هم دی او څومره انویسټر دي هغې ته پکار دي چې په دې وایله شي او خالد نذیر صاحب هسپتال دی بالکل هسپتال هم دی ورسره چې کوم دی موټروی انټرچینج هم دی، اسلام آباد هم دی چې پېښور ته هم دی چې مردان هم چې کوم دی نږدې دی دې خوا کوو کې ډیوټي دی اګوري او دې علاوه سوسایټي په خیبر پښتونخوا کې ډېرې خصوصا په نوښا کې هغې سره فایل لکې پلاټ نه لکې خو دا دلته چې مونږ دلته اول پلاټ لکې بیا به هغې نه پته فایل نغده کاته. د حاجي صاحب څه به وایي د دې څومره ځمکه خرڅه شوې ده څومره در سره پاتې ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما خو افتتاح انشاءالله چې په 11/8 باندې به روزي پیر باندې به مونږ کوو او دې نه مخکې چې کم دی نو کم از کم 2-3 جیرو به ځمکه ما خرڅه کړې ده، بوکینګ پکې شوی، بهر ملګري د دوبۍ نه د سعودي عرب نه نور د ایټلي نه دې ملګرو بوکینګ کړی دی الحمدلله. نو دې کې چې چا قسمت دا محدود پلاټونه دی، پهله آئی او پهله پایي خوش قسمته سړی باغی چې دا والی او مونږ ریټ هم ډېر مناسب ریټ دی، انتقال باندې ده او دا د چا چې ځمکه ونه ډېر د دې ځای ښه پدري خلکو او شریف خلکو او انتقالي بل زمونږ علاقه داسې ده چې بعضې وخت کې به درته ځمکه یو ځای کې درکړي خو انتقال به بل ځای کې درکړي، نو د دې تفهیم صاحب د موقع انتقال دی او د موقع انتقال دی او ټیک ټاک ځمکه ده نو کم رونه د باجوړ او د دیر ملګري چې څونه دي
هغه د راځي خپل انویسټمنټ به کوي که پېښور ته ځي هم ورته نږدې ده او که اسلام آباد ته ځي هم نږدې ده او که خپل باجوړ او دې طرف ته ځي نو هر طرف ته روډونه دي او سی پیک منصوبه چې کومه ده نو دا مستقبل دپاره به دلته په 10 لکه او په 10 لکه باندې مرله به هم نه میلاویږي الحمدلله اوس چې مونږ کوم ریټ نو مونږ ډېر مناسب کړی او هغې دا وجه ده چې غریب خلک د خپل کور او د خپل ځای مالکان شي نو سیوا لکه مونږ ریټونه نه دي ښي الحمدلله او داسې خبره چې نشته او ښه ټیک ټاک کار دی مهرباني ګرانو کتونکو زه به بیا ووایم چې کوم قیمت باندې دلته په 100 روپۍ مرله میلاویږي نو دا نن سبا کلو کې هم نشته قیمتونه یې ګران دي بیا په موټروی ولی انټرچینج اسلام آباد ابټاباد مردان میډیکل کمپلیکس کرنل شیر شهید کالج او ورسره نورې تعلیمي ادارې د ثوابۍ دا چې کوم غټ غټ کالجونه دي او 10-15 منټه فاصله باندې موږ سره جی ټي روډ او تعلیمي هغه ادارې پرتې دي نو موضوع ترین ځای دی او پهله آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر ځکه چې ډېر محدود پلاټونه دي د 10 مرلې 5 مرلې یو کانال او دا تاسو تخکار یا ټول میدان کولاو پروت دی چې کم پکې خوش قسمت راغل نو هغوی به د خپلو بچو د مستقبل دپاره ښه ځای منتخب کړی اجازت غواړو د الله